واورئ ښه زما نبي اوس د یو ادنا کس سره څه په جلسو کې ما او تاسو موخه ګورئ ښه سیاسي سره مې هېڅ کار نشته سیاست سره صحیح شو دا ویډیو تاسو لږ وګورئ د الله بندګانو زه چې ما چې کله په نبي علیه السلام سلام کو کنه الله قسم دی هلته خو سړی رپېږي الله اکبر او زه د هغه نبي نسبت رالم یو ادنا کس مړه چې په مخ باندې هغه د غم نشته د هغه نبي سنت هم نشته او زه دغه نبي هغه زندگی د یو عام کس سره سم الله اکبر تاسو وګورئ چې صحابي څومره درجه ده دا نور خو پرېږده چې د صحابي څومره مقام نو بیا نبي او بیا خاتم النبیین الله اکبر کبیره تاسو دا ویډیو کتلې تاسو بیا وګورئ چې انکار وکړو نو هغه د جهنم لرګي شو نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابي نه ګرځوم خو زه وایم چې زمونږ د ساویلې دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی درجه ورته نه ورکوم خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی دی ویډیو تاسو وکتل کنه سیاسي خبره تر سره زما هیڅ تعلق نشته صحیح ده اکو د هرې پارټۍ دی اکو د هر یو حساب کتاب دی د هغې سره مې تعلق نشته دا کس چې کوم دی دا مولانا نه دی یو خو دا خبره تحقیق وشو دا مولانا نه دی صحیح ده بل دا خبره د یو ادنا کس یاد کړی ادنا کس واورئ ښه ابن مبارک رحمت الله علیه ته چا وی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ګوره صحابي هغه ته وایي که نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مې لیدلی ایمان یې پرې راوړی او د ایمان په حالت دنیا نه تللی دی څه وایي صحابي او تابعی هغې ته وایي چې صحابي لیدلی او مسلمان دغه د تابعی وایي نو ابن مبارک رحمت الله علیه ته یو کس وایي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بهتر دی او کو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بهتر دی عمر بن عبدالعزیز ته عمر ثانی وایي داسې حکومت یې کړی ښه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خو چونکې تابعی و نبي علیه السلام مې لیدلی نه نو دا دواړه وایي په دې کې کم یو بهتر دی عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه الله الله په رپېدو شو داسې الله اکبر کبیره او غونه پې زیږ زیږ شو تا وایي زه د صحابو د تابعینو په منځ کې منصب کړم زما مجال دی چې زه صحابي راوالم او د تابعي هغه مشابهت ورله ورکما الله زه څوک یم چې زه دا کوم واوره ښه زه څوک یم چې زه وایي دا وکړم د صحابي کم مقام دی بیا ورته سوی ابن مبارک رحمت الله علیه وحشي ابن حرب رحمت الله علیه یو صحابي تیر شوی دی او چې حمزه رضی الله تعالی عنہ سو په جنگ احد کې سو شهید کړو او دا پوزه او غوږونه او سترګې ورځي دا شونډې دار سیته پرې کړو دا هغه صحابي دی ښه ابن مبارک رحمت الله علیه ته فرمایي و چې دا ټول دنیا د تابعینو د تبع تابعینو د اولیاءو د غوثانو د ابدالو تر د قیامت پورې د ټول دنیا دا انسانان نه دي چې کوم عبادت گزار دي او ټول عمر دا تندې په دې ځمکه باندې ایښی او صرف عبادتونه کوي هېڅ نه کوي یعنی ټول عمر دا ټول په زرګونو کلونو دوی صرف په تندې په ځمکه ایښی او د ځمکې نه تندې نه راچوتې دومره عبادتونه وکړي وای دا ټول عبادتونه راټول کا دا ټول درجې راټول کا او دغه وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنہ چې په کم اس باندې ګرځېدلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا په کم اس باندې دغه صحابي په خپله ګرځېدلی د هغه اس په دې سپېږمو کې چې کومه دوړه پرېوتي دغه دوړې ته هم دا ټوله دنیا نشي رسېدی الله الله صحابي درته یادوم صحابي د الله بندګانو نبي تاسو زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د ټولو نبی دی د الله بندګانو ولې دومره محبت کې مونږ مخکې لاړ شو ولې دومره محبت کې لاړ شو چې زه د نبي او عزت راوالم یو ادنا کس مړه یار یو عام کس په مخامخ کې مقابل خو د درجې نه وایي کم تاسو په خپله د الفاظ واورئ الله یو بله خبره ته کوم خام د الله بندګانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو رای سلام خو ورته وکئ قسم دی په سړي باندې رپرپی راځي داسې روب او دبدبه د هغه سره خو جبریل راغلی علیه السلام خادمي ورسره کړې ده د نبي علیه الصلاة والسلام سره په هزارو فرشتې راغلي 3000 فرشتې راغلي زما د نبي سره جنگ کړی دی عرش ته تللی دی الله مخامخ یو بل لیدلی داسې هغه مقام زه راغلم یو ادنا کس سره سموم الله اکبر زه دومره مخکې لاړ شم چې یو ادنا یو وړوکی شان دی یو ساول ډیر د مردان یو وړوکی شان یو کونسلر دی کور یو دی دا سره مشابهت کې مړه الله اکبر کبیره او دویمه دا خبره چې زموږ حکومت دې باره کې
دغه نه کوي کنه نو بس څه کوي عوام بیا فیصله لاس کې والی بل ګور هغه مولا په خپل باندې لاس کې دي چې مو وایا د الله بنده نو پټکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے دی او عام کستا باندې کوي چې مو وایا ډیر مخ کې لاړې او تبي هم دومره په محبت کې مخ کې لاړې الله اعلم کې هغه باندې کوي چې عوام فیصله والی عوام بیا فیصله وکي ځکه دی عوام ته پته ده چې زموږ حکومت یو امپانسی نه کو بده کی یو امپانسی نشو کله یو خاص یو کله بل خلاړ شي بس خبره ختم شي ایو بیا په یو وراړي بل بیا په بر وراړي په بل وراړي ګستاخی وشي خبره ختم شي زمان نبی خو چا ګستاخی کړی دا د کعبه غلاف په نیول او سر بیتی وو الله 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 نو د الله بندګانو ولې داسې زونه کوي دا ور څومره بګړاو په امت کې راشي څومره توړ پوړ راشي زما استاد دی خلی د وجنام دغه یو نبی زمون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا دغه د وجنه قائمه قسم په الله برنا شادوغان او خنزیران ساس کړو کو دغه نبی نه وي شادوغان او خنزیران الله و تباہ برباد کړي وي کو دغه نبی نه وي دغه نبی موږ څومره احسانات دي او زیر عالم وکړي یو سره مشابهت کړي بل هر یو کس ګوره کو د هر پارټي رزه ګوره د نه مقام کو د هر په الله بندګانو خپل سیاست کوي نبی پکې ولې نه کوي خو دی خدا واغه دغه بګړه وسازيږي بس الله دې مو معاف کړي یقینو ډېر خبر شوم بس او مړ یو ځکه د دې کې په پاکستان کې دا لول سٹارټ تیر دا ول یار دا وجه صدا بس الله دې مو معاف کړي یار یقین وکړه چې لا مخ کې بسګي دا څومره فساد خور شو د دینه یو دا چې زموږ حکومت هم د خلکو له سزاګانې نه ورکوي نو عوام سو کې خپل فیصله بخپل وکي او بل دا لګ احتیاط کوي په الفاظو کې لګ احتیاط کوي یعنی دا حساب کتاب وي بیا الله دې مو ټول معاف کړي